بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدقت يا رب العالمين. د قیامت تذکرہ شروع. الله رب العزت فرمای د قیامت په ورځ به دا کافرانو وی قالو او به وایي ربنا ای رب زمونږه امتنا اثنتین مړه دې وساتلو دوه پیرې و احییتنا اثنتین او دوه پیرې دې ژوند راکړه زندګي دې راکړه فاعترفنا نو نعترفو من اعتراف کوو یا اعتراف مو کو بذنوبنا په ګناهونو زمونږه چې یعنی زمونږ نه کوم ګناهونه شوي دي مونږ هغه منو او مونږ دغه سزا منو یعنی دا ګناهونه مو منل. فهل الى خروج آیا شته دی یو لار آیا شته دی د وتلو دپاره من سبیل سلاره. د قیامت پر ورځ باندې به دا انسانان چې دي دا به څوکي دا به الله رب العزت ته دغه کافران چې کوم دي دي وایي چې خدایه پاکه دوه پیرې دې مړه وساتلو دوه پیرې دې مړه کړو دوه پیرې دې مړه وساتلو. اصل کې ځکه لومبنې ژوند هغه ماده د مخکې نه مړه پراته ده مړه را روانه ده او مړه خدای ژوندی کړه نو دوه پیرې دې مړه وساتلو. اول یا حضرت صدی رحمه الله وغیرہ چې کوم قول نو هغه دوه درې رای پکې پیش کیږي هغې ته خیال ساتي. یوه داره چې موږ د الستو بربکم دا وعده کړې وه د الله رب العزت سره چې کله الله دا ټول ارواح را حاضر کړه چې الله رب العزت وفرمایل آیا زه ستاسو رب یم نو ټول ورته ووی بلا ولې نه زموږ رب یې نو هغه وعدې طرف ته اشاره ده چې هغه ژوند شو بیا ورپسې دا ژوند شو دغه نور بیا پیسې هغه تفریح ده وغیره. دویمه خبره دا ده جمهور مفسرین دا وایي عبدالله ابن عباس علامه ابن کثیر رحمه الله څومره چې د دې بیا شاګردان دي جمهور چې مفسرین دي بس هغې وایي د دې نه مراد یو دغه ماده د مخکې نه مړه پرته ده مړه را روانه ده یعنی منی وه دغه دکه شان پرته وه یو څه بل څه کې بیا چې دی رحم ته داخله شوه وغیره د هغې نه هغه دکه شان پرته وه د هغې نه بلا مو د پس بیا چې دی نو د انسان معمولي لوتړه جوړه شوه بیا ورو ورو کیسه هغې د انسان جوړ شو نو دغه یو مرګ شو. او دویم نمبر بیا مرګ په دنیا کې چې انسان کله مړ شي نو دغه وفات شي دغه دوه مرګ شو. او یو زندگی د دنیا دا شوه او یو زندگی اخروی شوه. نو اخروی زندگی چې کومه ده هغه د قیامت مراد واخله نو ته به وایې چې د برزخ تذکره خو پکې ونه شوه د قبر نو د قبر چې ده من وجهین یو تم شامله ده من وجهین بل تم شامله ده. د قبر زندگی چې ده هغې ته حیات هم ویلی شي نو د دنیا د زندگی سره خو هغې ته حیات برزخي ویلی شي. د قبر زندگی ده حیات شته او حیات برزخي دی لہذا د هغې پکې داسې تذکره رانه ونه شوه اصل وختونو ته اشاره وشو. یوه خبره. بله خبره داره الله رب العزت فرمایي چې دی وایي ربنا ای رب زمونږه امتنا اثنتین تا موږ لره مرګ راکړه مړه دې وساتلو دوه پیرې نو ما درله وي دغه جمهور مفسرین چې کومه رایې اخلي نو دغه خم ده او صحیح ده. نو انسان چې دا هیڅ هم نه و دی بیا دلیل نیسي د قرآن په بل آیات باندې کیف تکفرون وانتم بل ځای د لومبنۍ سپاره کې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو اول مړه وئ کنتم امواتا فاحیاکم ما بیا ژوندي کړی
نو دغه طرف ته اشاره ده چې دغه ماده چې د مړه پراته و نو الله رب العزت فرمای چې بیا مې د ژوند درکړو حیات مې درکته د زندگی تیرې نو ځکه دا کافران به اشاره وکي دغه مړې ماده ته او بیا ورپسې زندگی ته بیا الله فرمای او احییت نسنتین او مونږ له زندگی راکړه ژوند راکړه حیات راکړه دوه پیرې نو مرتوی حیات اخروی او دنیوي ته مراد دي فاعترفنا بذنوبنا نو نعترفو بذنوبنا من اعتراف کو د گناهونو نو اوس په آخرت کې د گناهونو په اعتراف باندې سنه کیږي اخو تا په مخامخ باندې عذاب ولید د دنیا عدالتونه خو نه دي چې ته به اعتراف وکړي او بیا به کیسه چې دین او تا به ماپ کیا یو څه یا بل نه خو تار سولید چې بس د لاسه مې ارس وته دا اعتراف ته په دنیا کې کړی وي ګناه در نشوي او الله ته د لاس چت کړی وي چې خدایا خطا را نه وشو زما دا ګناه ماته معاف کا نو الله رب العزت ورته ګناهونه معاف کړو الله دې راته معاف کړي خو اوس دلته کې په دغه باندې کار نه کیږي فاعترفنا بذنوبنا دی به وي چې موږ اعتراف وکړو د ګناهونو زمونږه فهل الی خروج من سبیل آیا د وتو د پر سلار شته نو بیا تل کې سنشته بل دی کې الله فرمایي که چرته زدي دوباره مولېږم دوباره نو بیا بم دي دغه شان کې الله د هو علم دی کنه بیا بم د کښه بیا بم دي الستو بربکم یو وعده کړي وغیرہ نه کړه نو دک به میره کې بیا الله فرمایي ذالکم دا زکا دا په دې سبب بانه چې یقینا دوی اذا په هغه وخت کې دعي الله چې आवाज به وکړي شچاته الله رب العزت ته چې आवाज وکړي شچاته الله رب العزت ته دی وس ولې دا ارمان کوي د وتو د لار دی ولې غواړي چې لار ورته نشته سبندي دا زکا چې کله په دنیا کې دی را او بلل شو الله جانب ته आवाज به وش الله ته دی برا او بلل شو الله رب العزت طرف ته وحده واحد یکتا ذات طرف ته واحد لا شریک طرف ته نو کفرتم تاسو بسوک انکار بموکو ذالکم دا پدیسه بیانو یقینا دي چې د اذا په هغه وخت کې دعي الله چې را او بلل شو هغه وخت چې را او بلل شو با دوی الله جانب ته وحده ځان کفرتم نو تاسو به انکار وکړو چې کله براو بلل شو نو تاسو به سوکو انکار وکړو په دې سبب چې تاسو براو بلل شو الله جانب ته نو تاسو به انکار وکړو کفر بمو کو و ان یشرک او کو چرته دغه الله رب العزت سره به شرک کو شرک به وشو به دغه الله سره د الله سره بچا یو شریک پیدا کا نو تاسو بیا د شرک پتنګان وي دا عاشق دا پلانکی دی دا ډیګری دی دا نو عيش دغه لپاره تاسو ډیر تیار وي چې د الله د ذات سره څوک شریک پیدا شي تؤمنو تاسو باغی باندې خوشاله دي تؤمنو تفرحو خوشاله دي بچ د الله سره وسوک شریک پیدا کخل الله نو ساتي فالحكم بس فیصله ننرز لله حاصل لا لردا العلی چډیر لوی دی الکبیر او اوچت مرتبه والا دی ها نو څه چاله را اختیار دی الله رب العزت لرا هو الذی خدای هغه ذات یریکم آیاته چې خای تاسو ته نشانی خپل دغه الله هغه ذات دی چې تاسو ته خپل نخي خای نشانی وينزل ونازلوی لكم استاسو لرا من السماء د اسمان رزقا رزق او رالیږي جانب د بارنا رزق استاسو د پاره نو یا د رزق نه مراد باران دی چې باران راوریږي او دې سره د لاندې میوه زرغونیږي او بوټي او یو څو بل یا د دین مراد چې د رزق نه مراد د برنه فیصله د رزق ته د چا د پاره چې دینو بيدون رزق د بل د پاره دومره د بل د پاره دومره وایي په خبر او یا د دینه د نور چې څومره اشیاء دي چې داغي په ذریعہ باندې کله فصل پخېږي کله سکیږي نو دا څوک کوي دا الله رب العزت کوي دا د الله سشي نشانی دي که چرته الله رب العزت دغه سيزونه بند کی نو بیا به فصل نه کیږي بیا به چې دی فصل پخېږي نه بیا به چې دی او به نوي بیا به چې دی دغه فصل خپل وخت نه رسیږي دا نه مخکې به خرابېږي وغیرہ نو وينزل نازلوی لكم استاسو د بار من السماء د اسمان رزقا سو
رزق. نو خبره داره چې دغه اسباب چې څومره دي دا چا پیدا کړي دي؟ الله رب العزت. حقیقي ذات څوک دی؟ الله رب العزت. نو موږ هغه اسباب چې چا پیدا کړي هغه الله پیدا کړي دي، او حقیقي ذات چې څوک دی هغه الله رب العزت. نو موږ حقیقي ذات پرېښی دی او صرف هغه اسباب پسې اوس شوي، صرف اسباب هم راټینګ کړي او مسبب هم پرېښی. نو خبره داره چې هغه ذات ته به आवाज کې چې کوم ذات دغه اسباب پیدا کړي دي. که ته هر څوک، که ته ډاکټر په خپل ډاکټرۍ کې الله ته محتاج یې، که ته وکیل په خپل وکالت کې الله ته محتاج یې، که ته زمیندار په زمیندارۍ کې الله ته محتاج یې، که ته عالم په علم کې الله ته محتاج یې، که ته طالب په طلب د علم کې الله ته محتاج یې، که ته قدم اخلي په د خپل قدم اغوستو کې الله ته محتاج یې. دا ټول اسباب دي، خو اصل ذات څوک دی؟ الله رب العزت. الله ته بلا سوچته خدای زه قدم اخلم په دې قدم کې مې څو کې برکت واچي. ها څوک؟ سوال بچا نه کوم. الله رب العزت نه. اصل ذات څوک دی؟ الله رب العزت. خدای پاکه زه دا کار کوم، زه مزدوری کوم، زه خپل وس کوم، اول خو به کوره که الله اوخت مرتين د برنه الله رب العزت فیصله کوي. نو که الله اوخت ستا کار به پیدا شي، بیا چې کار پیدا شو نو بیا به کې مونږ ودس کې که هر بیل کې په هر شي کې وي، خو برکت به د چانه غواړي؟ د الله رب العزت نه. سوال به د چانه کې؟ د الله رب العزت. که ته هر کار کې سترګې دي خدای در نه واغشتي، کیسه ختمه، لاسونه دي خدای در نه واغشتل کیسه ختمه، داسې نور شیزونه دي. نو ته به څه وې چې خدایه پاکه زه خو د دې مونځ دپاره ځم، ته راله توفیق راکړې چې دا مونځ وکړو. صحیح؟ اوس په ځای به نه سملې. خدای پاکه زه د دنیا د دې کار د حلالو دپاره ځم، زه قدم اخلم، ته راله په دې قدم کې برکت واچوه. خدای پاکه زه د پلانکې نوکري کوم، د پلانکې کار کوم، د پلانکې د شي تجارت کوم، خدای پاکه برکت پکې راله ته واچي. نو الله رب العزت بدل لسوکي فیصله د برنه رولي. د دې وجه د نیک عمل سړی چې کله وفات شي نو د روح رسی هغه د عرش لاندې، او دا بد عمل چې د روح هم داسې اسمانونو ته اوچت شي نو د الته نبیا راګزار شي په دې دروازو چې تیریږي نو فرشتي وي په د سپیرتوب وي دا څوک دی چې موږ ته تکلیف راکړه په خپل روح سره څخه بدبویي تیزي. نو الته نه راګزار شي لاندې سجین ته ورشي، الله هم دو ساتي، د ځمکې لاندې د جهنمیانو ځای ته ورګزار شي. او بیا که چرته دغه نیک عمل وي نو دا برزي او دا فرشتي ورته استقبال ته ولاړ وي، علیین ته ورسي. د ده چې کوم د رزق دروازې چې په کوم باندې د رزق راځي هغه ورپسې جاړي. دکه شان چې په کوم د عمل اوچتېږي ورپسې جاړي چې نن یو نیک عمل وفات شي. کوم ځمکه باندې عبادت کوي هغه ورپسې جاړي. د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مهتا یو جنازه تیرا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا آرام حاصل کو یا تی آرام حاصل کړی شو. سیوی یا آرام حاصل کو یا تی آرام حاصل کړی شو. نو صحابه ته تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وې دا څه شي د مستریح او مستراح دا څه شي چې آرام ته حاصل شو، آرام حاصل کې یا ته حاصل کړی شو. او لوی که دا مړی چرته نیک بخت نو د دنیا د غمونو د هر سنه آرام حاصل کو، او که چرته دا مړی چې دا فاسق او فاجر او کافر نو دنه خلقو آرام حاصل کو. بیا ول فرمای چې ونو ته آرام حاصل کو او د ځمکې ارسته آرام حاصل کړي خاریو. الله هم دو ساتي. وګوره عمل چې دی نو دا به صحیح کو نه برنه به فیصله سم راځي. الله رب العزت تر له توفیق راکړي. صرف اسباب بس نه، الله رب العزت ته بزان وقف کو. الله توفیق راکړي. والذی خدای هغه ذات یریکم چرا خایتاستا آیاته نشانی خپل و ينزل نازل بلکم تاسو لرا من السماء د اسمان رزقا رزق وما يتذكروا نصیحت نه قبل ودا دومره الله وی ز ارسوي مودام درته مقلی نه خېدي دومره پکې د منطق او فلسفي او د علمونو ضرورت هم نشته. بس هر کس په پويږي لکه ته د یوځه ماشوم راټینګه تاسو لوم ټول په پويږي کنه لکه د لاس چا در کړی دی
الله چا درکړي आवाज وباسي لاس چا درکړي که در لپتای نو आवाज وباسي لاس چا درکړي دي الله رب العزت سترګې چا درکړي دي الله رب العزت دا قوت چا درکړي دي الله رب العزت په دې لاسو کې طاقت څوک اچي د دې اسمان نه چې د رزق دا فیصله کیږي دا څوک کوي الله رب العزت نو الله وی چې په دې هو هر بنده پويږي کاغه لیونی وی قسم می که هغه چې دې ماشوم می کلوي وي نو خو بیام خلق چې د اسلام طرف ته ناراضي بازي بیام هدایت نه قبلي الا من ينيب مگر څوک چې رجوع کوي مگر څوک چې څه کوي انابت الی الله الله جانب ته دی رجوع کوي الله طرف ته کوشش کوي نو دغه بنده چې دی هدایت حاصلې نور هر بنده ته پته کافر نه مخ کې تیر شو بار هغه نه به تاسو شو وې دا دغه چې دا سی ورته دا باران څوک کوي نه ورته سوي الله چې تاسو به دیو شو چې دا مخلوقات چا پیدا کړي سوي ورته وي الله رب العزت فرمایي دي ته پته دا هو ما يتذكروا الا من ينيب نو فدعوا الله چې دا ارسل معلوم شو چې دا لاس چا در کړی دی الله رب العزت دا خپې چا در کړی دی الله رب العزت دا اسلام په شان عظیم دولت چا در نصیب کړی دی الله رب العزت نو چې دا هر څه درته معلوم شو الله وی فدعوا الله بیا څوک صرف یو الله ته आवाज وکبل چا ته आवाजونه مکوا فدعوا الله بس را وبلا یو الله لرا आवाज ورکا یو الله لرا دعا وغواړه د یو الله رب العزت نه مخلصینا نو فدعوا الله یاد کړئ الله رب العزت لرا مخلصینا خالص کون کی وګرځي له دغه الله لرا الدین س عبادت چا لرا خالص وکړي الله رب العزت لرا اياک نعبد و اياک نستعين ولو كره الكافرون اگر که نخو خوي کافران دا خو خوي چې خلک د یو الله عبادتو کی نه هغه ورته وی لکه د درې خدایانو عبادت کوا ابل ورلوی د سره خدای ممانا ابل ورلوی کان بوټي ارس خدای دی نو الله رب العزت فرمای ولو كره الكافرون اگر که نخو خوي کافران خو بیا عبادت د چا کوا د یو الله کوا عبادت د چا کوا د یو الله کوا الله دې توفیق راکړي قالوا وایدی ربنا اے رب زمنگا او بوایدی اے رب زمنگا امتنا سنتین ملدو ساتلو دو پیری و احییتنا سنتین او جوان دیراک دو پیری فاعترفنا بذنوبنا من اعتراف کو د گناهونو زمنګ په حل اله خروج آیاشته د وتلو من سبیل سلارا ذالکم دا چې په دې سبب بانه چې بس یقینا دی اذا په هغه وخت کې دعي الله په هغه وخت کې چې را وبلل ذالکم دا چې په دې سبب یقینا تاسو بانه چې دا په دې سبب چې تاسو بانه بس یقینا اذا په هغه وخت کې دعي الله چې را وبلل شوي چالرا الله رب العزت لرا وحده ځان لا صرف الله رب العزت واحد لا شریک لرا کفرتم نو تاسو به انکار وکړو و ان یشرک او که چرته شریک به وګرځول شو به دغه الله سره تؤمنو نو تفرحوا تاسو به خوشاله شوي که چرته شریک به وګرځول شي دغه الله سره تؤمنو تاسو به یقینو کو ول حکم بس فیصله نور لله هاس الله رب العزت لرا العلی چې ډیر لوی دی الکبیر اوچته مرتبه والا دی الذي هغه الله رب العزت والذي خدای هغه ذات دی یریکم چې خای تاسو ته آیاته نشانی خپل او ينزل نازلوی علیکم پتا سبحان من السماء دبرن رزقا رزق وما يتذكرون نصیحت نه حاصلوی الا من ينيب مگر سوک رجوع کوونکی مگر هغه سوک چې رجوع کوي چاته الله رب العزت فدعوا الله بس یاد کې الله رب العزت لرا مخلصینا چې خالص کوونکی له دغه الله لرا الدین عبادت لرا ولو كره الكافرون اگر که نخو خوي کافران